حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ سے کله کفارو ونیوي قیدی کوئی بندیوانی کوئی په پنجره کې نو پنجره دومره تنگ او تاریک ولا سي حضرت خبیب نه کې لټېدای شوی نه قیام کړای شوی نه المنز په تسلی سره کولای شوی شپې ورځې وتل کفارو حضرت خبیب راويستو له پنجري سي کله راويستو تی ورتول سي خبیبه موږ دې پانسي کو قتل کو دي یتا دې بدن به ټوکړي ټوکړي سي دوی ورتول سي تخلاصې دای سي خو په یو طریقه به هغه کومه طریقه هغه طریقه دغه ده چې ته به د ناستو خلکو کې به دې مجمع کې دا وایه چې کاش کې سنین زه نه وای دلته د ما په ځای کې د ما نبي محمد وای صلی الله علیه و آله وسلم بس موږ به دې پرېږدو ده ورته ویل کفارو زه د رسول الله هغه صحابي یم تاسې خو یایي چې زه نه وای د ما په ځای د ما نبي محمد وای دومره خبر وکم نه زه خو دومره هم نسم برداشتولی چې زه خبیب سیوري ته ولاړ یم او د ما نبي هلته لمر ته ولاړ زه دومره قسم نسم برداشتوی دوی ورته ویل قتل کوو دي حقیقت کې نه هسې دا خبره وکړه خلاصوو دي دوی ورته ویل دا خو مې یو ځان ده چې په کروڑا وار پې قرباني زما هم قبوله مې ده سودا دوی ورته ویل بیا مرګ ته تیار صحیح تیار یم دوی ورته ویل چې دومره در سره کړی سو اخري ارمان دې راوشی در پوره کوو یې اته به دې پانسۍ کو قتل به دې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دی نه دې ورته ویل چې له بچو سره وینم د خاندان له خلکو سره وینم کورنۍ سره وینم نه دوی ورته وویل دومره مهلت راکړئ چې زه اودس وکم بعد الاوداسه 2 رکعاته نفل وکم الله تعالی ته د خپل تندی په سجده ولګوم سر په سجده ولګوم ورته سر به سجود سم اته د تاسو اجازه ده د اخري ارمان ور پر کوي فورا یو د سو کوي مصلی وډه کړه 2 رکعاته نفل وکړو چې کله 2 رکعاته نفل وکړو نو ډیر په تلیوار سره دا اودس او 2 رکعاته نفل وکړو راغوتی आवाज ورته وکړه کفارو راسیا ما چې کوم ارمان پر مې کوئی تاسو خپل ارمان پر کوي چې هر څه کوي سم په زړه کې راسي وکیا ما خپل ارمان پر کو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ سے کله 2 رکعاته نفل وکړو کفار داسې ورته حیران سو موږ خو سوچ کوی چې حضرت خبیب خو ډیر شپې بعد په منځو ولاړ ده ډیر په تسلی سره بدل موضوع کی ډیر په تسلی سره به اودس وکړي د زړه ارمان به شکر کې په تسلی سره تا خو ډیره تلیوار وکړه ډیر په تلیوار سره دی خپل موضوع کو دور ټوله خبره دا شی د سپل منځو ودرېدلم قسم ورته واخیستوي د قسم په خدای چې کله ما د رب ثنا شروع کړه سبحانك اللهم زړه مې غوښتل چې دا ټوله زندگی په یو قیام کې تېره کړم چې رکوع ته ولاړلم سبحان ربي العظیم مې وویل دومره خوند یې راکړی زړه مې ویل چې ټوله زندگی به د یو رکوع کې تېره کړم خو مجبوري مې ورسره مې راپورته کړو لمونځ مې مکمل کړو دوی ورته ویل مجبوري دې څه وه مجبوري مې دا وله چې په زړه کې مې ډار وی چې تاسې په زړه کې دا نه کوي در تېره چې د رسول الله صحابي حضرت خبیب خو له مرګه وډار سوی نه چې د چا په زړه کې مینه د محمد رسول الله نه مخته له مرګه ډار سوي دي نه به اوس وډار سي نه به زه وډار سم نه به را روان عاشقان د رسول الله له مرګه وډار سي له مرګه نه ډارېږو دا تختې او دا پانسۍ او دا کیسې د موږ لپاره یو شی نه دي او تاسې بیا شاته مسلمانانو ته پیغور ورنه کوي چې خبیب د لمانځه لپاره وخت واخیستو مهلت یې واخیستوی او دوی خو دومره وخت پې ولګېدو له مرګه ډارېدو نه زه دا پیغور شاته نه پرېږدم کانې زړه مې نه غوښتل چې زه د زر دا لمونځ وکړم په تسلي سره به مې لمونځ کوو بالاخره حضرت خبیب چې په تخته ورته ودرېدوی کفار رالو به د زړه باندې وار پې وکړو په توره یا په چاړو باندې حضرت خبیب دغه زړه چې کوم د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه له دې زړه چې کله هغه توره راویستله یا چاړو د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه له زړه جنې د وینو فوارې راووتلې حضرت خبیب داسې لاس ورته ونیول داسې لپه یې ورته ونیوله وینو ته دا وینې راځي د حضرت خبیب په لاسو کې به د لپه کې لویسي دا وینې چې کله لپه ډکه سو راپورته یې کړلې په سر باندې داسې واړولې اتې اسمان ته وکتل قسم یې وخوړی چې والله فزت برب الکعبه ما دې په رب کعبه باندې قسم یې زه خبیب خو نن کامیابه شولم چې کله دا قسم وخوړی حضرت خبیب په مځکه باندې راپرېوتوی د زندګي اخري ساه وي اخلي اتې ورته ویل کفارو یو ارمان مې پاته ده د ما د سترګې در پټېدا مخته مخته که دا ارمان راپره کوی شي راپره یې کوي دوی ورته ویل څه ارمان ارمان مې دغه پاته ده چې د ما د زندګي اخري ساه مې د اخري سلګۍ د روح مې قبض کیږي بس په کوم جانان په محمد رسول الله مې ځان ورکړی د ساه مې پې ورکړه تن بدن مې پې قربان کوي چې کله مې ساه وخیږي د ما چهره په بله خوا مه اړوئ د ما چهره د محمد رسول الله په طرف واړوئ د ما چهره د رسول الله په طرف واړوئ دوی ورته ویلی د تا دغه بدن اوس ټوکړې ټوکړې کیږي تا ته مزیتونه درکړو تکلیفونه مو درکړو پنجرو کې م بند کړلې دغه ټول تکلیفونه چې م درکړو د رسول الله په وجه م درکړو د تا چهره موږ د رسول الله په طرف نه اړو د تا مخ د محمد عربي په طرف نه اړو دی څه ورته یایي د جواب واروئ د مرګ په آخري سلګۍ کې دومره تکړه جواب څوک کولی شي چې د چا په زړه کې مینه د محمد رسول الله پرته وي هغه ورته ویلی که د ما مخ نه اړوئ مې یې اړولی د ما مخ د ما وجود د ما بدن د تاسې په قبضې کې ده د ما زړه خو د تاسې په قبضه کې نه ده دوی ورته ویلی څه معنا ای معنا یې دغه داسې مخ مې
د تاسې په قبضه کې ده، مخ به مې جنې واړوئ، زړه خو مې له رسول الله جنه سه اړولی، زړه مې مختم دی محمد رسول الله په طرف وي، زړه مې اوسم دی رسول الله په طرف ده، چې سترګې مې پټې سي دي، زړه تارونه به مې بیا هم دی رسول الله په طرف. ځکه خو چا وویل ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਮਦੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਬਸ ਨੀਰ ਵਹਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਦਿਲ ਪਰਚਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ ਨਾ ਆਬਿਦ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿਧਰੇ ਕੰਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਬਾ ਵੱਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਬਚਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।